حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر یې څومره او یو تکلیف او بیماری پر راغلی د اول راله، او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیہ السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی، او د ابراهیم علیہ السلام 15 نوسیو، دا هغه 15 پشته پس. ډیر عبادت گزارو او ډیر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیہ السلام لور وه، د ابراهیم علیہ السلام درواره لور، د لوط علیہ السلام لور د مور وه، او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې، ټول پیغمبران عبادت گزاری، خود ډیر زیات عبادت کړي، ډیر عبادت گزار تیر شوی دی، او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی دی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه، څه د غر لمن کې وه. اوس چې کم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده، ډیره زیاته آباد علاقه وه، اوس هم وی ډیره آباد علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی دی. او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه و زرخیزه، وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټره، او ډیر سرسبز و شاداب غرونه دي، او د غرونو درې دي، او ټول د زیتون بوټي دي په د زیتون، او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی، او قیمتی قیمتی فصلونه او قیمتی میوه اوس هم په هغه علاقه کې موجود دی. وی ځمکې څونه وه؟ علما لیکي وي 1500 قلبې وي، 1500، یو قلبه 2 غویانې، نو 1000 غویان شو، او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیدار مزدورو، نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به څونه وي. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدی، هغه لیکي، او 9000 ګډې چیلې وي، 9000، او 3000 اوښانو، او 6,000 9000 ګډې چیلې او 3000 اوښان، او 1500 خره، او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه و د فصل د زراعت، او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر، او د اوښانو د سرولو خپل نوکران، او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان، او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مالدار، دومره مالدارو. مهمان نوازی خود ابراهیم علیہ السلام نوسیو، او ما درته مخکې د ابراهیم علیہ السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو، دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي، نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې، وی تر دې حده پورې که داسې موقع به و چې نورې جامې نشته، نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر ته وکړو، او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله.
یو شان د رب العالمین عبادت کو. دغه زمانہ کې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغې اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو چېرې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي. ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې اللہ فرمائی ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دی ګورې خپل دشمن وګڼئ. دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړل چې الله ورته غصه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دله یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلق دي د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کي نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلان کې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل ته م ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلان کی بنده سره د الله مینه ده، تاسو م ورسره مینه وکړئ. هغې م ورسره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټی نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توزع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلق وی لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتی طور د شیطان دشمنی هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کوي. نو دا خراب خلک بیا د دې نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کې رو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو موږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیاوې او د ایوب علیہ السلام صفت یې کو. نو د شیطان په زړه کې کرښې چې اوهو دا خو دیو نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي
دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وی یو عبادت به نه کوي، زړه مطمئن دی، زړه نه روغ دی، بچی شته، ښځی ده، اوه زامن اوه درې لوڼه وې، اوه زامن او درې لوڼه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران، نو دی به عبادت نه کوي؟ د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي؟ دا خو خدای مال ورکړی دی، نوکران یې ورکړي دي، دا رته خدای والي چې د عبادت وکړي. الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دی څه دی؟ وی الله ته د اعمال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم، دی رسته عبادت وکړي. دی خوار وخت کې ابلیس الله سره په ډغه نه دی. وی ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درک، ځه مال ته واله برباد یې کا، او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه سره کې وکړه، زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړی او کې نه اړی. رونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وې، خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه. ویرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې آیات دو معنی کوي علما. وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي، عمل د لیکي، کرام الکاتبین ته وی مراد دی. او بعض علما وی نه، وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي، د شیطان نه ساتي. شیطان خو لوی دشمن دی، دا نیکان خلق بربادی وسوسې ورته کوي، نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول بیا وجلی دشمن خلق وجني. ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کم، ورېږه دا عالمان ټول مړه کم، ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کم، ودرېږه دا صالحین ټول مړه کم، چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي. هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغوی د انسان حفاظت کوي. ته قرآن نږدې شه چې برابر دی، شیطان نه پرېږدي، دی خپل وس کوي. اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مباسي او څاروي بربادوي، خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي. الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتو حفاظت پورته که څه دی خوښی کوه. دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل، وی نن به یو کمال کو. مال خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی. څنګه چل به کو چې د هر څه وله برباد کو، په ده د الله عبادت بند کو. یو بچی یې پاسید، وی مال زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه، نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې دله مړه کم، اور به پې وله بل کم، ختم به یې کم. وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کا، او بیا ما ته ووایه. هغه لاړ، هغه اوښان خو یو ځای کې سرېدل، او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکه، طاقت یې ورکه، یو مضبوطه چغه یې وواله. او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل که، چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو. نو ابلیس خو لکه د پیری په شان هر شکل بدلولی شي، د مشر ساروان په شکل یې که ځان. حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي، منځ کوي، ورله راغې او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو، چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه. وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو، او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو، او جي که دې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بیږي او دا دي دا دي دا دي. حضرت ایوب علیه السلام فوراً وی انا لله و انا الیه راجعون. کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي. دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. کله په تاسو باندې ویزه مصیبت راولم، مال بدل کمو، ستا وجود کې به تکلیف راولم، بچی بدل وجنم. الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة، هغه خلق چې اغیز په دې مصیبت صبر وکړي،
الله وی زیر ولا ورکا، خوشخبری ورکا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. انا لله وانا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطری او نفسیاتی علاج دی. په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي؟ دی وی دا خو زما مال او رانه بل واغشته، ځکه دی غمجن شي. داسې وایي که نه؟ دا زوی خو زما او دا رانه بل واغشته، دا مال خو زما او بل رانه واغشت، دا روغ صحت خو زما بل رانه واغشت. نو دی په دې دړمنې کې د ما نه دا مال دی بل ولې واغشت، دا بچی رانه ولې واغشت، دا ژوند دی رانه ولې واغشته. نو چې دی وی انا لله، دا خو زمانې د هر څه د الله دی، دا نفسیاتي علاج شو. او دا مال خو زمانو، دا بچی خو زمانو، دا جامه خو زمانه وه، دا ځمکه خو زمانه وه، دا د چا وه؟ الله. نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه زما شی واغېسته، د هغې نفسیاتي علاج شو. زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه، بربنډ و، ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رایستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رایستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه دي رابار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم. دا هر څه خو د الله دي، الله واغېشتل. دا چغې ولې ووام او دا فریاد ولې ووام. دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وی دا شی زما نه لاړ، بیا خو باړو میلو نه شي. دا زوی لاړ، ملاقات اوس کوم ځای ورسره کېږي. دا مال لاړ، دا خو باړو میلو راته نه شي. دا امرایي رانه لاړ، دا خو باړو میلو نه شي. نو چې کوم شي تا سري او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ وانا الیه راجعون. مونږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي. که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو، نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله، نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ، دا به میلاویږي او که نه، او دا خو زما و. الله و انا لله، دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو، و انا الیه راجعون. د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله سوی صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي، نو که ستاسو خیالي، نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي، چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که، او چې په هغه منځ کې یو شی پروتي، یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدلان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سربارې. اولئک څنګه دی؟ علیهم صلوات من ربک ورحمه. دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون، جنت ته بمزي، دې سربارې شو. او د ایوب علیہ السلام متعلق هم الله وای نعم العبد، ډېر ښه بنده، انا وجدناه صابرا، دې موږ صابر موندلی. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وی صابر مونته، صبر بهترین شی دی. قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی دا اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو په لس ورکوي، چاله به یو په شل ورکوي، چاله یو په 200. او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به نه، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت نه وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته ده. نو په تکلیف او په مصیبت صبر، ازمایش خو راځي، په نیکانو راځي. حدیث پاک کې راځي، ترمذی شریف حدیث دی، اشد الناس بلاء الانبیاء، ډېر زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي.
ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره ډیر نږدې دی الله ته پاغه، بیا چې څومره نجات نږدې دی پاغه راځي. او تاسو ته یو مثال درکم، سره در چې اور کې واچي نو دا د تو سره ویلی شي نو هغه ګیلټ او زنګ ته ختم شي نو سوچه خالص روزي. دا څه ده کنه؟ او چې ما ته پته را چې که کاغذ اور ته غورځوم بربادیږي نو څوک کاغذ اور ته نه غورځوي، یا یو ډکې دی که دا اور کې منډم دا رانه ختمیږي لوخړه کېږي نو نه منډم، او چې راته پته ده چې سره زر منډم نو سوچه کېږي نو منډم. نو دارنګې د دې نیکانو صالحینو پیغمبرانو مثال د سرو زرو دی. دی لکه تکلیف ورکی رب العالمین نو دی وسره نورم کمال ته رسیږي، درجې نورم بلندیږي، اگر چمک نورم زیاتیږي. او د دې ګنده او فاسقانو فاجرانو مثال د کاغذ او د ډکو دی. الله وی کور ته مې وروغورځول بس لوخړه کېږي ختمیږي. که لږ تکلیف مې راوس ایمان پرېږدي، که یو څپېړه مې ورکړه چې ټیکو مې د کاغذ مثال دي لوخړه به شي هغه ایمان به مرزره پرېږدي. که لږ معمولي زور مې وله ورکړه نو د ایمان هم ورسره پرېږدي ختمیږي. د ډکې مثال یې دی. نو ځکه چې کم حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی چې څومره کم سړی په دین کې سخت د دنیا ازمایښونه په هغه زیات راځي. سخت په دین کې اوسپنه ده، سخت په دین کې سره زر دي، سخت په دین کې تانبه ده، مثلا سخت په دین کې پیتل دي، نو ده لکه اور ورم کې نو دی به صفا کېږي، زنګ به تیزي، دی به سوچه کېږي، خالص کېږي به. او د دې نورو مثال د کاغذونو دی او د بون دی او د ډکو دی چې ورو دی غورځول دوړه کېږي نو هغې سره ګزاره کوي. زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه څه وی انا لله و انا الیه راجعون. زخه شوه د یو غم خلاص شو. سبم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه، او په بچی په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو، دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه ناڅه اوزګار شم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا ته خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وی دړ لږ کمزور و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسید هغه وی ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کوم. وی زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو او خرو چې پې ورغې ارسې دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک پې په چغو چغو بیا جړلي. ایوب علیہ السلام کو ټینګو وی راشه کنه تو مغسې لګې خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف به څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې، ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټی خراب کړه، ګوره د بوټو نه غاړې ماړې ووالې لنډې بونډې یې کړې. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې مې وې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دیم، پیسې دې م لګوي، وینه م در نه وباسي، زخمونه م در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، خو دې که دا ګوته پرې کول دله ښه دی. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوته علاج کوي، تا له اپریشن کوي. ته خو د چغې به وې هلته پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټران وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې دی یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کړ، داسې چغې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی په زور یې تېسته. اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا او زما نه خو دې غاښ وویسته، لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې به پیل لږ دړ به تېر شي، غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زما ورونو. نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد بیا راغی، په ځان یې مخ سر را کېښودل چې راشه هلته څه چل در نه کوي. وی بیا وایي انا لله، دا خو زما نه دی، الله دی. ګړې چیلی د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه دي؟ او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو، زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي
او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب به پیش کیږي، هیڅ پروا نشته. د دې ګډو چیلو نه به دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي. او دا خو زمانو د الله چې په دې کارونه شو بیا بچي راغونډ کړل. وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ور سبا نوره مدنه مو کي. یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وي، ما له زول او سیلی راوستی شم، دا ټول فصل به موله وسوځومه او دا ټولې ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وده وایي زه ورده پې هغې فصل باندې. اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کي، بیا خو دا ګور جناب دا مونږ چې محفوظ یو دا د چا په حفاظت محفوظ یو؟ د الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې، دا سوال هر وخت کوه. او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله دنه د خپل حفاظت امان پورته کوه، نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې. ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غني ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صحیح ذل طوفان پې راغی، فصلونه یې مسودېدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې. او د بولډیزرې دي خلک اوارې غدمای بولډیزرې خو نشته، ټول پټیم برباد شو، پکې پول هم جوړ شوې، پکې شګې هم رالې، پکې اوم شلېدلې، ځمکې هم بربادې شوې، او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل دوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام له چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې هم لاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خرم لاړل ختم شو، او هغه فصلونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو. دی بیا وایي انا لله و انا الیه راجعون. بس ښه شو غم خلاص شوم. د الله و الله واغېشتل، د دې بدل به مال الله د قیامت په ورځ په یو ښه شکل کې راکړي. د بیا خپل میټینګ وکړه، خپل بچي راغونډ کړل. دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي، او ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده. لاړل لاله څه چل دی وکړه، یو مونځ دې ختم که، یو سجده دې پې بنده کړه. الله وایي بچي شته، ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته، بیا به نور مال پیدا کړو. زه وایي دغه اختیار مې هم دله درکړو چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل. وایي څه چل به کوو، فرشتې دي که نه بچي ورته وایي، د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې. وایي بیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ولوړه ورته به پرې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام، بچیم دی او ښځی هم دا او څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې، شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته، دا اونې دا دغې ستنې منې وړقولې، چتونه یې پرې راوغورځول، ټول بچي مړه شو، 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو. دې پکې خپل هم زخمي شو، بیبي هم زخمی شوه، دې هم زخمی شو، بیبي هم زخمی شوه. راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد، شیطان ولا بیا راغی، شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوی که نه شوی، بچي لاړل، مال لاړ، هر څه دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته ویم، بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو. دې څه وایي پکار چې فریاد یې کړی، مخې یې والی وي، لږې یو پوټۍ شکوه کړی وی. بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه زه ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم. احمدک رب الارباب، ای د مالکانو مالکه، ای د بادشاهانو بادشاه، ستا صفت کوم. کوم ذات ته الذي احسنت الی، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا مال را کړي، ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه، ډېر خلک و چې اوښان یې نو دا خو تا را کړي وو، ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړي وو. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه. اعطیتني المال والولد، مال دې مال هم را کړی و، بچي دې هم را کړي، تا را کړي، مال او بچي تا را کړي او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله. الله وی مال او بچي دې راکړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و. ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه، تا ته مې سجده کوله، زاري مې کوله، خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله، زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه وه.